بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو چې دا زموږ پریس باره کې ده، پریس به تاسو څنګه طریقې سره کوئ. نو راځو چې پریس طریقه تاسو ته وښایو. پریس نه اول نمبر ټایپس چې دی هغه بټن ټیک دی. نن به موږ انشاءالله بټن ټیک جوړو دی ویډیو کې، بټن ټیک څنګه جوړیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دا بټن ټیک دی، صحیح شو. دا پلنوالی چې دی 370 دی. دا بټن ټیک دی، صحیح شو. د پلنوالی چې دی 370 دی. پټۍ چې 470 وي بټن ټیک به 370 راځي. نو تاسو باید چې پټۍ سیټ هم 470 راشي، تاسو بټن ټیک هم 370 راولئ. د هغې په نیم به تاسو بټن ټیک راولئ. نو بټن ټیک به انشاءالله جوړو سره تاسو ویډیو ته وګورئ. سیټ چې تاسو دا سټپ کوئ، بټن ټیک چې په کوم لیول دی صحیح، دا کپړه هم تاسو په هغه لیول باندې تاسو یو نیم سوتر کپړه به تاسو دې ته دومره پرېږدئ، دا دې ته کپړه راوړئ. لکه چېرته سیوا تاسو دومره کپړه پرې یا دومره کپړه دا کپړه بیا دې سر ته راشي، بیا دا کپړه سیسټم ورفوټ کوئ، دا بیا نه راوړئ. نو راځئ چې بټن ټیک ټیپ کړو. دا کپړه چې کوم سیوا پاتې دا به د کینچې سره بیا برابرو. اسری به خټېټه ایسږدئ، دا چې 3-4 سیکنډ به تاسو اسری به یو ځای ایساروئ چې تاسو بټن ټیک ښایسته مضبوط سټپ شي. ورسره به دا پریس پلیټ استعمالوئ. دا پریس پلیټ دې لپاره فایده ورکوي تاسو بکرم ښایسته خټېټ مزیدار کیني. بکرم بټن ټیک خټېټ ونښتو، دې نه بعد به اوس دې له اوبه ورکړو. اوبه به ساده سمپل اوبه به نه ورکړي، اوبو کې به تاسو ناشته اچولي وي، ناشته پکې تاسو واچوئ. هغه اوبه چې بیا تاسو بټن ټیک له ورکړي نو ستاسو بټن ټیک به ښه ټیټ راشي او ښه مضبوط به کښېني. اسري به لږ 3-4 سیکنډ ایساروئ، دا کوم اوبه چې تاسو ورکړي دا وچشي سرې باندې. دا بکرم سټپ شو. اوس دا کوم سیوا کپړه دې سیټ ته دا به کینچې سره کټ کړي یو لیول سره، او د بل سیټ ته دا کپړه ورته بکرم سره یو شان دی برابره کړئ. دې کپړه سره سیوا له څه کمه دا به دې سره یو شان دی یو لیول کې برابره کړئ. دا به داسې رامات کړئ، داسې یو ګوته باندې یو ګوته باندې بټن ټیک یو ګوته باندې دا کپړه تاسو دې خوا نیولي چې خټېټه راشي. کپړه به د خټېټه راکاږي، داسې جوخ راشي بوکرم سره کپړه. دا کومه کپړه چې مونږ کټ لري نه اوسه دا به دې کپړې سره یو شان دي کټ کوئ. په دې له اوبه ورکړئ دې کپړې له. دا کپړه به د ګوتو سره خټېټه راماتوئ چې خټېټه جوخته راشي. دې ځای له ځای کې هم داسې نرۍ نرۍ اوبه ورکړئ، دلته کې دې کې نرۍ نرۍ اوبه ورکړئ چې دا ښه ټیټ راشي.
دا کپړه چې دا کومه کپړه پاتې دا به داسو راماته کوي داسې جوخته به نه راماته وي داسې ډیله دا لاندې سټیم کپړه دننه ګیر شي کپړه لږ معمولي بار راشي دا بیا سړی سره نه ګیرېږي ټیټه راشي دا چې بار راشي دا کپړه دا بیا سټیم دا ځای را بندوي جوړه کړي ورنټیک ستاسو کپړه به لاندې سړی سره ګیرېږي السلام ورحمت الله د یو لیول سره دا کپړه را فولډ کړي داسې ښه ډېره پریس پلیټ د بېل باره ښه ټیټ ووت اوبه به وله ورکړي ښه مزدارې دا کپړه چې څه ټایم را فولډ کوئ دا په بټر ټیپ سره کږي دا بیا دوباره داسې واپس سیده کوئ دا به داسې یو شانتي کټ کړئ د بل سیټ هم داسې یو شانتي کټ کړئ دا چې دی بټن ټیک تیار شو چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل درته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ چې نورې ویډیوګانې موږ څه ټایپ اپلوډ کوو تاسو ته په اسانه سره میلاو شي تاسو ته فایده واخلئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ